دا کار وکړه چې دا بچی زمونږ ما وی زه به ځم هغه سره به جنګ کوم دې غریب یې له سمیخ هغه واله خدای دې پاک نو بیا به له ګیا څوک راوړي حکیم صاحب ګیا زما ښځه بوځه نکاح پې وتړ حکیم صاحب په دې دومره عمر کې چا د اسلام دعوت درکړې راکړې نو هدایت نه دی شوی نه که نه هغه بغیر انټرویو به درته خبره وکړم زمونږ د مشر امیر صاحب وایي چې زه موله دعوت ورکوم ښه نو زه به جواب ورکړم که نه که دا انټرویو هم واخلې د دعوت راکړه داسې نور دی علاقې یو سړي مسلمان شه مې ښه مذهب بدل کړ مې بالکل کومه ورځ باندې مې پلان کړی راځي هغې جومات ته به درځم هغې جومات ته راځه نو جومات سره زما د یار کور هلته مې شپه وکړه اوس په سهار مسلمانېږم نو په هغه ټي وي لګولې نو هغه ټي وي ګورم سهار به ځم جومات ته نو ټي وي کې مې یو تماشه ولیده هغې ټي وي کې لګېدلي وو چې پلان کې ځای کې مسلمان و داسې وطنه وکړو ماشوم او هغې سره زنا وکړه او بیا یې لاله کړه مړه یې کړه کترې تېرته کړه ما چا تماشه ولیدلې ما دا ته خو سهار مسلمانې کې مسلمانان دا کار دا خو د مسلمانانو کار نه نو بیا یې دوره ماشوم هغه سره بدکاري وکړه ځنګل کې کترې تېرته نو ما وی دا خو ترو کاپرو کې داني مسلمانانو خو دا کار نه نو بانګې چې زه راوتښتېدم مسلمان نه شلم موږ به دې بوځو ځان سره شرکت زما خبرې ځوان نه دی انټرویو والا مسلمان به یې هغه به دا کار کوي زمونږ کلي کې یو عبدالهادي مولوي صاحب نو زما کور راډکې هغه کلي کې چته نو هغه مې سهار مونځ یې وکړ نو واز نصیحت پې کړ که مسلمانان شئ مسلمانان شئ نو ډیوټي زما کور سره کلي نو به راته سکول کې د دینیات سبق په سکول کې دغه پکې مقرر تنخوا نو زه کلي ته تلم هغه د کلي نه راته سکول ته مې عبدالهادي صاحب له خو نه ودرېږه میں دی کلی که دوی نوان دی یو کلی که دی یو دی ډکې مونږ ته وایي مسلمانان شئ وی نه سړیا نو مې نور خو مسلمانان دي وی نه نه دي لا نو مې چا ته وایي مسلمانان شئ دې مسلمانانو ته مسلمان شئ نو مې دی نه دي وی نه مسلمانان نه دي که نه ځان به وکړه رامن خیر زما دا واوره ما یو ګندب کې هندو دی پابند نه راغلی یو ځای مونږ ته وایي مسلمانان چې ستا مسله اورم مو خدا ته لږ خبره ورسېدې مونږ پردی د ملا صاحب خبره کوو خپله کړه نو وایي مسلمانان شئ مسلمانان شئ ما له مخې راغی مې دوی هندوان دي مونږ ته وایي مسلمانان شئ وي نه سړیه تاسو ته څه له دې نور ته مې نور خو په خیر بده مسلمانان دي ټول دې کې خو انګرېز نیسې عیسائی نیسې بل نیسې دې مسلمانان ته مسلمانان شي مې دې خو مسلمانان دي نه زما قانون کې نه دي موږ به ځان سره شیرګل دارالعلوم ته بوځو مولانا قاسم صاحب په لاس باندې زما خپلې خو دا کار وکړه چې دا بچی زمونږ ما وی زه به ځم هغه سره به جنګ کوم دې غریب یې له سمیخ هغه واله خدای دې پاک نو بیا به له ګیا څوک راوړي حکیم صاحب ګیا زما ښځه بوځه نکاح پې وتړ بیا راځه خبرې کوي خبره پاکستان کې ولې بیماري ډېرې شوې مولیان اړم دي چې نعمت خورئ نعمت خورئ تاسو نه خورئ عمل پې نه کوي مولا کرتے مغه کر اخرانی تا کر بکم دی عمل پکار دی عمل تعالی فضلی الله اسمه بکار دی چې خورځې ته زما ودره عجز دي تور سری حکیم صاحب چې کوم انسان د ګردو مریض یو هغې ته واش نه شوی نو هغې علاج تاسو کوئ که نه که واش شوي ګردې د هغې علاج هم کوئ چې واش شوی نو علاج کوو خو مشکل واش چې نه شوی په دې پټي کې ساګ دی په هغې بیا ګردې ټیک شي 2 لکه 3 لکه نه غواړي خو چې واش نه شوی تاسو ټیسټونه خپل کوئ دلته که نه نه ټیسټ مې دشمن دی موږ د کپره نه کار اخلو مزغو نه
دا ټیسټ دی فراډ دی دروغ دی او پیسې جمع کول دي. حکیم صاحب زه خپله هم د معدې تکلیف لرم. ښه خانم بل ته خو را سره ناست دی هغه به دوایي درکړم او باقي تا ووایې د ګردو مریض پاکستان ته رالل نه علاجه مرض دی په دې کې بیا چې کوم واش نه کړی نو هغه بې پیسو باندې جوړېږي. طریقه دا ساګ دی اسانه دوایي ده چې واش وکړي بیا دارو ورکوو خو بیا مونږ زړه خراب وي چې لکه دا واش غلطه ولې دی کوو ډاکټران یې کوي نو مې تا ډاکټر ته ویلي دي چې د واش سره به ټیک شي ګردې وی ډاکټر وایي چې نه نو واش ته څه لکه چې نه هله مغه علاج کوي چې ټیک کېږي. نو واش چې حل نه دی یو بچی دی د وینې کینسر دی ډاکټر ورته وینه خېږي دا وینه علاج نه دی وینه جوړول علاج دی. پلار ته لپو ورکړه چې ماشوم کې وینه جوړه شي. دغسې ګردې هم دي چې واش وکړي واش څه شی دی واش خو زمونږ ګاډی چې خټو کې چلېږي سره سیدرو نو هغه یې رالونې دي واش دې ته وایي. حکیم صاحب د ګردو چې کوم تفصیلي علاج دی هغه په کومه طریقه کوئ او خلک څه پرهیز وکړي هغې دپاره؟ د ګردو مرض 2 کاله شوه پاکستان ته راغی نو مونږ چې د ګردو ورنه تپوس کوو نو هغه خاوړه د میلیونو خوري په ښځه کمزوري دانې ولې نه اچکوي. پهله چې پښتنو خبرې شروع کړو غوا نه ساتي بیزه نه ساتي مال ګټي څوک راچوي ته څوک دوبو ته اسخا خوراک خوري اسخا چرګان هغې نه ګردې بایلي. بیا میډیکل ګولۍ چې دي دا پای غواړي نو ګولۍ خوري او پای ورکړني نو ګردو باندې اثر وشي. او داسې خلک شته داسې ګردو مریضان را روان دي چې 0 میټر پرون جاپان نه راغلي 2 کاله عمر یې ګردې ختمې. ښه داسې خلک پاکستان کې اوس هم موجود دي چې 6 کاله عمر یې دی 10 ودونه یې کړي دي او کور یې نشته بنګله یې نشته سفر کې ناست دی دغه ګردې لازمانې نور څه ووایم. حکیم صاحب کوم چې د معدې تکلیف وي که نه لکه زما خپله د معدې تکلیف دی زما په دې معده بوجي لوږه مې هم کموي دا څه وجوهات کیدی شي؟ خیم درته کنه د دې بروانو جوړه خبره وکړم چې دا غوسه شي راته زه خو ځان له دښمني ګورم. ګیس بیماري نه ده دې ته وایي نیستي. په ټول پاکستان 22 کروڑ دی زما کوڅه لا ګیس ته نه ده معلومه مونږ کره نه شي راتلی. ګیس ته وایي نیستي د خدای څیز نه خوري او د امریکې دشمن خوراک خوري حرامي چرګان خوري میلوړه خوري سپی نه ساتي بیزه نه ساتي کوچ ماسه نه خوري او چای ده او چای ده دې نه ګیس جوړي.